السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ په مردان کې عزتمنو د یو کوره 15 کسه مړه شوي ده چې په دې کې عزتمنو یوه داسې جینۍ وه چې په سبا په سحر باندې عزتمنو د هغې واده و یعنې د باجوړ نه ورته جنج راتللو چې د کومه ورځ باندې عزتمنو چې جنج راتللو په هغه ورځ باندې د دغه جینۍ جنازه وه راځئ مینوال د هغوی کورنۍ خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریکو کوو ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو د بارانونو او د سیلاب او د طوفان د وجې نه عزتمنو په ډېرو کسانو باندې کوټې راپرېوتې چې په دې کې عزتمنو په مردان کې په یو کور باندې سم قیامت عزتمنو په هغه کور باندې کوټه راپرېوته وه چې کمې جینۍ واده په دغه شپه باندې عزتمنو سم تیز باران و ظلم او سیلاب هم راغلی چې مینهوالو په دغه کې د دغه د ناوې د کور یعنې چې د ناوې چې د کوم کور نه واده کېدله د دغه کور کوټه عزتمنو راپرېوتله په دغه کوټه کې عزتمنو دغه ناوې خو هم ګیره شوه د ناوې د ټول د زړه ارمانونه اوبو سره اوبه شوه مینهوالو جنج والا ته د دې خبرې علم نشته دی چې ناوې مړه شوې ده جنج به کېده د باجوړ نه راغلی دی ښه په خوشحالۍ ښه د خپل د ډول ډبلو سره چې راغلی دی مینهوالو چې کتلې دي جینۍ جنازه تیاره وه هغه جنج والا خلک د دغه جینۍ په جنازه کې شرکت وکړلو او د واده زلمي ډېر زیات سخت افسوس وکړو او ویې ویل چې کاش دا به زما قسمت و الله تعالی دې عزتمنو دغه د واده زلمي ته هم د زړه صبر ورکړي او الله تعالی دغه کورنۍ ته هم د زړه صبر ورکړي زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د ساره زموږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ خوا کې ساره د ټالۍ نشان ووهئ هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي